د ټولو اخص چې کوم دی نو هغه تسوي موږ تاسو اولیاء الله ورته یو دا غوي تقوا به داسه د سیبا هغه د هغه شبهات و نمزان ساتي سرنګ شبهات و نزان ساتي موت باندې د بچو نفقه لازم ده ورکو کنه ورکو سار چیزی هر سره روان وي خپل بچو ته رزق حلال ګټیو قران فیصله ده یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع او بیا رسول الله فرمای فاذا قضيت الصلاه هر کله چې تاسو د مانځنه فارغ شئ فانتشروا في الارض پس مکه کې خواره شئ وابتغوا من فضل الله زمیدار دی زمیداری کوي دکاندار دی دکانداری کوي ډرایور دی ډرایوري کوي ډاکټر دی ډاکټري کوي هر یو سړی د خپل خپل روزګار کې مصروف وي او طلب دی کې رزق حلال وابتغوا من فضل الله ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون دا ډیره غوړه تاسو د پاره که تاسو پوهیدل الله و صحیح شو اوس موږ تاسو بچو ته رزق ګټو اوس او هغه خاصو کې به خاصه ترازم وس مولا علی قاری رحمت الله علیه وای اولیاء الله کې یو وری تیر شوه هغه دا خبر اوریده چې الله فرمایا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین الله وی ایمان والو مان ويریږي معنا ويریږي او د دینه بعد الله وی وکونوا مع الصادقین او شی د رښتونو خلق سره دا بزرگ و چې دا رښتونی خلق به کوم ځکه پیدا کوم دی اوس ورپسې ګرځي ښا مولا علی قاری رحمت الله علیه وی دا بزرگ او ولی کامل سوچ کې دا خبر راغله چې دا جماعت پیدا کول پکار دي نو لاړو سیبا هر چاته ودریږي سوګي پیدا نکړلو ګوري او زنان را روانه دا بوډۍ زنانه دا دې تپوس کې اے مورې کوم خوا روانه ورته اے بچړیا زروانم زما بچی دی دعا هغه په خپو باندې معذور دي هغه پوت لل کولې نشي سترګو باندې معذور دي سلیدل نشي لاسونو باندې معذور دي سخوړل نشي زړه هغه بچو د پاره نفقه پیدا کوما دی ورته وې اے بډای زبې درته درکما جب میں نه ته لاس کو مخکې پوخا مې نه وي دا حاجیان چې تاسو لار شي د حرام د پاسه پټي لګوي هغه ته مې نه وي دغه اوس دا جبونه دي دا د عربو سابقه دستور دی دغه خلک پیسې دي پاسپورت باندې کاغذونه په دې کې دي سیبا دې مې نه کولاو کړه ورته وې اے ادي جان والا دغه پیسې والا دی ورته وې اے بچړیا دا پیسې والا زمانه نور محتاج بوي زدي مخامخ غر روان ایمان زد دی غر نه خشاک راوړم به په دې بازار کې خرصوما زما خپې برابر دي زما سترګې برابر دي زما لاسونه برابر دي الله جل جلاله تا هغه لاس ډیر خوخته چې هغه د لاندې لاس نه بروي دا لاس څنګه خزره دا بزرګو چې خدای دا لاس څنګه خزبانه عجیب خزره پیسې ورکوم نه دي برغرت اعظم او د دې غر نه خشاک راوړم زه پارسه برابر ایم دا د څه چاته ورکه چې هغه زمانه ډیر محتاج دا بزرگ حق حیران ودرېدلو دا خزر روانه دی پلار کې ناس ته او ما غرنګ ناس ته زنانه پند خشاک راو بازار ته لاړه یو ګټ ته ولاړه دا یو سره راغ ورته وی د وخو قیمت تی سمره دی د خشاک قیمت تی سمره دی دی ورته وی دو اشرفی قیمت هغه جب تلاش کو دو اشرفی ورته ورکړلی دا سره شاته ولاړ خزه ګورینا آغا ولی کامل شاعت ولاړ دی دی دکان تلاړه دیوی اشرفی پیسې را واغستلی یو اشرفی لاس کی نیولی دا اواز کی یا رب العالمین سوک داسی فقیر را باندې را واړوا چې ما د دې پن نخلاص کی دا الله سرنګ خزه باندې را واړوا چې ما د دې پن نخلاص کی دا الله سرنګ خزه باندې را واړوا چې ما د دې پن نخلاص کی دا الله سرنګ خزه باندې را واړوا چې ما د دې پن نخلاص کی دا الله سرنګ خزه باندې را واړوا چې ما د دې پن نخلاص کی دا الله سرنګ خزه باندې را واړوا چې ما د دې پن نخلاص کی دا الله سرنګ خزه باندې را واړوا چې ما د دې پن نخلاص کی دا الله سرنګ خزه باندې را واړوا چې ما د دې پن نخلاص کی دا الله سرنګ خزه باندې را واړوا چې ما د دې پن نخلاص کی دا الله سرنګ خزه باندې را واړوا چې ما د دې پن نخلاص کی دا الله سرنګ خزه باندې را واړوا چې ما د دې پن نخلاص کی دا الله سرنګ خزه باندې را واړوا چې ما د دې پن نخلاص کی دا الله سرنګ خزه باندې را واړوا چې ما د دې پن نخلاص کی دا الله سر
ما د دې پند خلاصه کې لوی پند را سره دی. او دا بزرګ وی چې خدای وای یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. زه خو 15 ورځې مزدوری کوم، 15 ورځې بیا هغه پیسې راوړم او هغه بیا ولګه دا خو ډیرم د خدای په ذات باندې توکل لري. تاسو کوم چې مور دې یوي اشرفي باندې تا دا نفقه واغسته دا څو ورځې کیږي؟ دا تاسو هم ته نه وکم لاره ورپسې هغه یو اشرفي د پاره لاس کې نیولې دا خو چام ورته आवाज ونکو چې کوړه دنه کتلنو په جړا باندې دنه شو او بچو ته ویلي بچو زر تاسو له روټي او طعام برابروم ما سره لوی ذمہواری ده چې دا د فقیرانو ذمہواری فقیرانو ته ورسوم. الله جل جلاله دې مونږ کې دا صفات راولي. دا اوس تقوا ده، دا اوس هغه جماعت ته چې مولا قاری وي دا بزرګ ورپسې ګرځي دا خلق پیدا کړ. دا وسوکی دې سیبا چې کړه روټي برابر کړه. دا بزرګ د یو معشوم د دینه چې هغه ډېر زیات تکلیف کې د تپوس کوي چې ستا د مور نور سا عمل کوي. دی ورته وي چې زما مور دا عمل کوي چې دا کالو سر روجای بس اوړي کې مروجای او جمی کې مروجای. هغه نه تپوس کو چې ادي تلا دومره لوی غر نه خشا کراوړي او بیا دی روجای. ورته وي ولی تانه دی اوریدلی قران کې چې په طعام کې سکون د زړه نوي. الا بذکر الله اوه الا بذکر الله تطمئن القلوب. معنا تاسو کا چې دی خوانه غر تزم 15 سپاری تلاوت کوم چې د غر نه واپس راځم 15 سپاری تلاوت کوم. زه په سبا باندې وګیشم الحمدلله سچ دي د الله په کتاب کې دي. هغه ورته وی داسې چلې چې مورې زر راتا دعا وکا او زستانه بیعت کوم ته خو ډېر لوی شان خاوند دی. هغه ورته وی ما سکه دی مخامخ کلی کې یو سړی دی دا ما چې څه حاصل دي دا هغه د برکت حاصل دي. دی ډایرک لاړو. نن سبا خلک وای دا څه پته لګي چې دی ایمان تیر کړي به نه تیر کړي. ما یو کسر دا خبره کوله ما ول داس چل ما ته ول تاسو پلان کیږي زیارت ته ځي مال شاو از یو موري څخه خبر کېګا ما دا څه پته لګي چې هغه ایمان تیر کړي کنه دا کوئی چاته علم یقین نشته کنه. ما ول الحمدلله موږ د خپل پیغمبر امتیان او د محبوب علی السلام په مدرسه کې دا اوریدلی چې ظن المؤمنین خیرا په مؤمن به خو ګمانګي مال زمنګ نه خو چوڑان دي مړي دي ټول جنتین دي او ستا په پلار باندې مې شک نه راځي چې جنت ته تللی. نو مال غوسه شو ولی مال استاغوندې آرامي پیدا شوه ته کتاله تربیت درکړې وې او تاله صحیح تربیت درکړې وې تا باندې په داسې اولیاء باندې داغ نه لګول. دا هغه خلق دي چې دوی په الله ځان خرج کو. الله جل جلاله واغستو الله ته ویل ستا رضا اخلو زمون ستا رب ته زمون شا مون ستا یو خدایا. نو الله ویل به بس تاسو نه مال زغواړم درکو به الله دا مال هم له تارا کړي. الله ورته وی زبر نزان غواړم د استادي الله مونږ تیار یو کنه شپه کې دا دی ودرېږي او الله ته جاړي jihad کې تور پلاس کې او ولاري jihad کوي او چې کله وت الله مال ورکینو به دا الله پلار کې لګي. دا خلق دي چې الله راضي کړو دنیا کې نن موږ او تاسو دا وی احترام او ادب کو. مولا علی قاری رحمت الله علیه وی دا وی چې دا سره دا بزرگ او ولی الله د دې ولی تلاش کې اوتلو چې دا پیدا کومس دا به کوم ځای کې پیدا کوم چې لاړو سیبا کله کې تپوس کې دلته یو بزرگ دی ولی الله دی زه هغه ګورم چا ورته ویلی او د الله بندا دلته ولی شته دی نه اغلته یو سره ناست دی خو خلق ورته راځي لیکن داغي مخې ته شراب پرات دي داغي مخې ته داسې شیان پرات دي او دلته ولی شته دی نه. دا بزرگ روان شو کله چې دروازې ته قریب شو ویلی دل چې هغه سره ناست دی او دا الله رب العالمین ذکر کوي الله 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 الله. دې دروازه کې ودرېدلو د دې شونډې بندې دي سترګې
سترګې پټې شولې په درشل باندې لاسونه یې خودي دي زړه ورته आवाज کوي اوه شابه ما ور باندې یاد کا زړه आवाज راغی چې ما ور باندې یاد کا دی ور پیدلو زړه ته چې ولیدل زړه आवाज کوي الله 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 دا الله ولی ته ورغی ورته وی اے د رب العالمین نیک بندا ته معذوری ته بوډای زبستا خدمت کوما ستا په دربار کې ما ته خو الله ځانو خودلو زوم ته پس ګرځیدلم یو کال او شپږ میاشتې دی ولی الله سره تیر کړلې په یو کال شپږو میاشتو کې د دې ولی په خله کې هغه په ښکارا باندې ورس کې اوبو ونی لیدلې او په شونډې طعام ونی لیدلو دی اخر تنگ شو بعضې وخت کې دا مریدان تنګېږي ورته وي بابا یو ورځ هم تا روټۍ ونه خوړله ورته وي بچیا د روټۍ د خوړلو ځای خو هلته بل ځای پروت دی د عبدالرحمان بابا وی خوب خندا په بیغمی کېږي رحمانه چې په زړه یې د یار غم وي سبه خوب سبه خندا کا دی اولیاء په الله ځان خرڅ کړی نو ورځ کې ورته طعام یاد نه یو شپه دی را پاسېدلو او دی الله رب العالمین ته په دې معذور ځان باندې لاسونه پورته کړي او الله ته جاړي الله نه غواړي او بیا اواز څه کوي یا رب العالمین دا ستا فضل دی ستا کرم دی ستا احسان دی الله چې زه ته په دغه عمل باندې د دې کولو توفیق دې را نصیب کو زه د دې قابل نه یم دا بزرګ وایي چې په یو کال شپږو میاشتو کې د دې نه ما 1500 ختمونه او شمارل د قران کریم د 1500 ختمونه برابر کړل 1500 ختمونه موږ یې په ټول عمر کې نشو کولای یو نشو کولای دا اولیاء دي دا هغه خلق دی چې دا د تقوا په غړومبۍ پوړی کې دي